محترمو او زما ډېرو زیاتو درنو او خوږو مسلمانانو ورونو او خصوصا زما په دې اجتماع کې ناس زمونږ مشران کشران عالمان قاریان حافظان مفتیان صاحبان شیخ الحدیثان خصوصا زمونږ پیر صاحب حضرت مولانا احسان الکریم صاحب دامت برکاتهم العالیه سره د خپلو ملګرو دوستانو الله شاد او آباد ساته زما معزز و محترمو په مسلمان باندې شرعاً دا د واجباتو نه راغلي دي چې دی به همیشه د خپل آخرت خیال ساتي کوشش وکړي چې زر زر توبه وباسي د معصیاتو او د ګناهونو نه یو طرف ته شي اتباع د رسول الله صلی الله علیه وسلم وکړي او دا زړه او دا دماغ او دا باطن دا د شریعت د ظاهر او د باطن په نور سره منور کی او چې کوم ښه اخلاق دي هغه په ځان کې نه راولي او چې کوم بد اخلاق دي دا د ځان نه لرې کړي دا د دین خلاصه ده او دا د تصوف هم خلاصه ده او دا د پیرۍ خلاصه ده زموږ اکابرین د دیوبند کې یو ډېر لوی سړی تېر شوی او زما په خیال باندې په بری صغیر پاک و هند کې چې تصوف دا د بدعاتو نه او دا د ګندو نظریاتو نه چا پاک کړی دی نو دا دوه اشخاص دي ځان سره یاد ساتئ یو ته مونږ مجدد الافساني صاحب یو شیخ احمد فاروقي السرهندي النقشبندي دا د خواجه باقي بالله صاحب خلیفه او خواجه باقي بالله صاحب د بخارا نه راغی نقشبندیت زمونږ په دې علاقو کې نه مخکې نه و راغلی زمونږ په دې دیارو کې درې څلور طریقې وې درې وې اول پکې چشتیانو ډېر زیات مست خلک راغلي مستی به کله ناکله کوله د مستۍ د وجې نه به کله ناکله مولیانو صاحبانو سره جګړې کولې زړو چشتیانو اوسني چشتیان ښه خلک راغلي زمونږ په خپلې چشتیان کله ناکله به ټنګ او ټکورم کو او کله ناکله به باجې او سندرې مبالې راوال د مولیانو او د پیرانو په هغه وخت کې ډېرې زیاتې جګړې راغلې وې او ډېر ناشنا واقعات په دې کې شوي دي په وختونو د تبوګې قادریان صاحبان راغلي په دې علاقه کې او یو ډېر لوی نور خلک راغلي دي ځان سره یې نوم یاد ساتئ موږ ورته سهروردیان ویو او زموږ په بری صغیر پاک و هند کې د هغه خلکو د ترویج الاسلام او د اشاعت الاسلام ډېره لویه حصه ده چې موږ ورته د ملتان اولیاء الله ویو او ملتان ته په تاریخ کې مدینة الاولیاء وی او مغرات کې نه زما حضرت بهاءالدین زکریا ملتانی او رکن الدین شاه عالم الملتانی مراد دی دې سلسلې ته موږ په خپله اصطلاح کې سهروردیه ویو دې وخته پورې په دې دیارو کې نقشبندیه نه وه راغلې نقشبندیه د حضرت خواجه باقي بالله صاحب په ذریعې باندې د علاقو ته راغله او خواجه باقي بالله صاحب چې کله دې طرف ته را روانو نو یو کشف یې وکړو چې الله به ماله یو ډېر لوی عظیم الشان شخصیت لاس کې راکوي چې د هغې په ذریعه به دین او شریعت او د تصوف ته ډېر خیر رسي او هغه شخصیت ورته الله تعالی حضرت مجدد الافساني صاحب ورکړه چې هغه د دین ډېر لوی خدمت وکړو او د بابر بادشاه نوم د اکبر بادشاه نوم به موریدي وي دا ډېر ناکاره سړی راغلی په مغولو کې د مغولو په بادشاهانو کې ټول د نسړي زامن راغلی که هغه بابر نو دا هم ډېر بېوقوفه سړی که هغه شاه جهان نو دا هم ډېر بېوقوفه سړی که هغه اکبر و دا د زنادقو زندیق راغلی دا مسلمان هم نو راغلی صرف یو د سړي زوی پکې تېر شوی دی او نیک سړی پکې تېر شوی دی چې هغې ته اورنګزیب عالمگیر بادشاه وایي او زمونږ په علاقو کې یو فتاوه هم د هغه په اډر باندې لیکلې شوې ده چې هغې ته فتاوه هندیه یا فتاوه عالمگیریه مولیان صاحبان وایي دا د مجدد صاحب برکات راغلي مجدد صاحب دا تصوف د بدعاتو او د ناکاره کارونو او د حلولیانو او د عقیدې نه پاک که الحمدلله په دې باندې دویم نمبر شخصیت چې هغه راغلی دی او په هندوستان پاک و هند بری صغیر کې
دې ته به مخکې بری صغیر وي. تصوف د بدعات او د رسومات او د خواهش پرستۍ نه پاک کړي دي. دې ته موږ په خپله اصطلاح کې حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علي تانوي رحم الله وي. دا ډېر لوی سړی دی په باب د تصوف کې. یو یې خو فقاهت ډېر اعلی دی. مونږ چې کله د تخصص طالبان نو مونږ ته د تخصص طالبانو ته ویو هلکه امداد الفتاوا وګورئ او په امداد الفتاوا کې تأثرات ولیکئ. د حضرت تانوي رحم الله فقاهت ډېر زیات اعلی دی. د فقه هم ډېر زیات خدمت کړی دی او د فقه سره په تصوف کې ډېر ښکلي کار کړی دی. او زه ملګرو ته کله ناکله وایم یو کتاب تاسو ځان له پیدا کړئ، ملفوظات ته حضرت تانوي رحم الله ځان سره یاد سه. زموږ اکابرین وایي اول چېرته د پیر صاحب سره تعلق وساته. د یو شرعي پیر نه زه سره یو ټکي بل لګوم، دا څه واجب او څه ضروري نه دی راغلی، خو زمونږ په دیارو کې ښه دی. څه واجب او فرض نه دی. ښه د شرعي دیوبندي پیر نه چېرته اول بیعت وکړه. دا لفظ د دیوبندي چې مې وي دا زمونږ په علاقو کې، ځکه په ترکو کې خو د دارالعلوم دیوبند څوک فارغان نشته، خو اهل الحق پکې شته. په مصر کې د دارالعلوم دیوبند فارغان نشته، خو اهل الحق پکې شته. په بخارا او په سمرقند کې د دیوبند فارغان نشته، خو اهل الحق پکې شته. په مغرب مراکش او په الجزایر کې د دارالعلوم دیوبند فارغ به نه وي، خو اهل الحق پکې دی. خو زمونږ په دې علاقو کې اهل الحق دیوبندیان دي. تاسو ښه دیوبندیان ښه داسې وایرس مایرس خو پکې لږ نه دی لګېدلی که نه وایې که که وایرس ته لګېدلي نو ما له دمونه راځي د وایرس ته ایستو انشاءالله. بیا به دې دم کړم دا وایرس مایرس به دانه الله تعالی وباسي انشاءالله. خو زمونږ یو ټکي مونږ وایو چې هلکه داسې پیر چې شرعي پیر یي د شریعت تابع پیر راغلي، او داسې پیر چې دیوبندي پیر راغلي د هغه سره کښېنه بیعت ترې نه وکړه، ذکر ترې نه وال. خو که چېرته داسې حالات راشي چې چېرته سم پیر درته میلاو نه شو، نیک سړی درته میلاو نه شو، اوقات دې داسې ګیر راغلي دي چې چېرته چا سره مصاحبه نه شو کولی، ملګرتیا نه شي کولی، صحبت نه شي کولی، نو زمونږ اکابرین فرمایي د حضرت تانوي رحم الله ملفوظات پیدا کړه. 30 جلد کې راغلي د حضرت تانوي رحم الله، د حضرت تانوي رحم الله ملفوظات چې پیدا کړه ګوري دقه شان نور او خیر او برکت په تعالی الله درکړي. لکه د یو کامل پیر سره چې کښېنئ دقه شانتې برکت او خیر به انشاءالله تعالی درکړي. د دې اکابرین دیوبند یو بل شخصیت راغلی دی. موږ د حضرت زکریا صاحب موږ چې کله وایي شیخ الحدیث نو د اکابرین دیوبند په خپل مجلس کې د حضرت شیخ الحدیث ته مراد سره راغلی وي حضرت مولانا زکریا رئیس الاحرار یوه ته دا په هندوستان کې یو پارټي راغلی وه، په دې سیاست کې ډېر مشغوله خلک راغلي. هغه یو ځل راغی حضرت مولانا زکریا صاحب شیخ الحدیث صاحب لیکل کول له سحر ماسپښین به بیا د مریدانو سره کېناسته، نو چې راغی نو ډوډۍ وخوړه، چې ډوډۍ وخوړه نو روانېده. حضرت زکریا صاحب ته وایي یو سوال د باندې کوم، خو 3 ورځې تا ته اجازه دی چې ته 3 ورځې کې د هغې جواب ماله راکړه. وایي ښه جي وکړه یو سوال. وایي سوال د باندې دا کوم چې دا تصوف پکې د څه بلا دوم راغلی دی. دا تاسو صوفیان او پیران چې وایي تصوف 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 او پیري موریدي دا پکې لا څه شي راغلی، لکه د ده په ګمان کې چې دا ډېر ګران سوال راغلی. حضرت زکریا صاحب ورته وایي یاره جواب یې اوس درکړه. وایي نه 3 ورځې پسې راکړه. وایي نه اوس یې جواب واره. وایي څه شی دی؟ وایي صرف تصحیح النیت راغلی دی. څه راغلی دی؟ تصحیح النیت، د نیت صحت راغلی دی. سړي چې جواب وارد حیران شو. حضرت شیخ الحدیث صاحب ورته وایي ولې حیران شوې؟ وایي حیران دې داسې کړم چې ما په دې زړه کې چولي وو، خو زه ترې تپوس وکړم او دی راته جواب ووایي نو زه به پرې دا اعتراض کوم، چې څه بیا ووایي نو بیا به پرې دا اعتراض کوم، چې بیا راته څه ووایي نو بیا به پرې دا اعتراض کوم. دا خو تا ما ته د تصوف داسې یو تعبیر او تشریح وکړه چې په دې باندې زه اعتراض نه شم کولی. نو تصوف مقصد څه راغلی دی؟ تصحیح النیت راغلی. حضرت تانوي رحم الله فرمایي او دا ملفوظات او د نورو کتابونو په دې شان باندې لیکلي شوي دي. وایي که تا نه څوک تپوس وکړي چې دا تصوف څه ته ویل کېږي، وایي ته ورته ووایه 2 خبرې. هر هغه طاعت چې په هغې کې سستي وي، چې په هغې کې چستي پیدا شي، او هر هغه ګناه چې په هغې کې چستي وي، چې په هغې کې سستي پیدا شي. زما په خبره نه پوهېږې جنجال لري. هر هغه طاعت، هر هغه
د نیکه کار مز اودس روجا حج زکات چې هغې کې سستی وي نو چې هغې کې څه پیدا شي چستی پیدا شي طالب ناست دی موبایل ته بانګوشي په دارالعلوم حقانیه کې د په بړستن کې او په کمبل کې سر ورکړي وي هلته الله اکبر کېږي او د دلته ځان ته ویډیو کلاوه کړي وي یاره مړه خیر دی دا مولیان دي دوی خو موږ له په دې منځونو او پر اودسونو باندې دماغ خراب کړه نن دی په دې کمره کې راوکمه که نه څه ضرورت راغلی دی نو ګوره طاعت دی او په طاعت کې نه څه راغلی ده سستی راغلی ده نو چې دا سستی ستا بدل شي په څه باندې په چستی باندې خلاف ثابت دی ګناه ته ډېرې بډې دې راښکلي دي بس چې د ګناه کار ګوري نو ورمنډه کې پې نو چې څه د ګناه کار یو چستی وي او دا چستی په سستی باندې بدله شي چې زړه دې ته نه ووري بس دا باجي تصوف راغلی دی ملګريه دا څه راغلی دی تصوف راغلی خو دا بیا یو خاص فن راغلی دی او زه کله ناکله د دې نه تعبیر کومه مونږ صوفیان خپل اصطلاحات لرو دا یو فن راغلی دی د حضرت صاحب نه چې زه یم حضرت صاحب نو مراد د حضرت صاحب نه مفتی فرید صاحب دی د مفتی فرید صاحب د حضرت صاحب نه ما د بخاري په حاشیو باندې د هغه ملفوظات نقل کړي ملفوظاتو کې نقل کړي دي چې د زړه د صفایۍ لپاره د تصوف لارې اختیارول دا ضروري کار راغلی کله ناکله داسې خلک پکې وي چې هغه ته الله تعالی هسې دا نور ورکړي عبدالرحمن کیبل پوري صاحب ورته ویل کېږي تاسو به نوم اورېدلي دا چې کله حضرت تانوي رحم الله لاله عالمو دا د حضرت مفتی صاحب د ملګری م راغلی د مفتی فرید صاحب په 400 کې زما په خیال باندې دې سره یو ځای د دوري کتابونه پړاوخل نو چې کله ملاو شو تانوي رحم الله ته نو تانوي رحم الله ته یې ماله بیعت راکړه وایي بیعت په دله درکړم خو داسې څه نور غوندې د زړه کې شته د طاعت نورو د نیکۍ نورو د خیر نورو چې نیکۍ ته زړه کېږي او د ګناه نه ځان ساتي صوفیان د دې نه تعبیر کوي په نسبت السکینې سره یا په نسبت الاحسان سره وایي څه نسبت ته شته څه د الله او د رسول سره د مینه شته څه د ګناهونو نه د نفرت شته وایي یو د دې ملایۍ د وجې نه او د دې پړایۍ د وجې نه او د دې علم د وجې نه مې یو نور الله تعالی پړه کې نه پیدا کړی دی نیکۍ ته مې ډو کېږي او د بدۍ نه ځان منې کومه وایي بس تا ته د بیعتونو ضرورت نشته چې د نیکۍ ته دې ډو کېږي او د بدۍ نه ځان منې کوې تا ته د بیعتونو ضرورت نشته بغیر د بیعت نه اسباق پر ورکړه او خلیفه یې کړه خو دا ډېر نادر خلک راغلي دا ځان سره یاد سات ما چې تاسو ته وختي یو نوم وي حضرت بهاءالدین زکریا الملتانی دا ډېر لوی ولی الله دی دا ځان سره یاد ساتئ دا د شهاب الدین سهروردي البغدادي الشافعي مجلس طلاب اوله سره دې تېرې کړې خلافت یې مله ورکړه اجازت ته تاسو وایي پیري مله ورکړه زموږ په دې خانقاهونو کې یقینا که داسې پیر صاحب ته پته ده موږ سره په دې خانقاهونو کې داسې کسان هم شته چې موږ سره 25 کاله تېر کړي دي څو کاله 25 کاله زما په خانقاه کې یو کس دی زموږ د ملګري ټول پېژني موږ ورته رضوان ماما وي د 1924 نه هغه ما سره الحمدلله په خانقاه کې دی د 1924 نه تاسو بله د ماشومان پیدا نه وي تقریبا 15 کاله مسلسل مالا د سحر چای پخ کړی دا څه خبره ده ته کومه داسې زاړه خلک پراته راغلي په خانقاه کې چې کله سړی ولس د پس روانېده خلافت یې واغوست نو هغوی ټول راغونډ شو وایي بابا چې حضرت شهاب الدین سهروردي صاحب دله د خلافت هم ورکړه او موږ دا د 10 کاله تېر کړي دي هغه ورته ډېر ښکلی جواب ورکړه وایي تاسو راغلي یې خو مثال هم د اوبو دی او دې راغلی دی او مثال یې د پایو دی لکه اوبو ته چې د دې ټولې کوړي دا توم نه ور واچوې نو ماسته تې جوړېږي وایي نه جوړېږي که نه په خبره نه پوهېږې جنجال لارې چې اوبو ته توم نه ور واچوې توم نه پېژنې که نه شملې ماسته تې جوړېږي نه ماسته له څه نه جوړېږي وایه د مزېدار او ښایسته پیونه نو ته به په دې باطن کې د الله او د رسول صلی الله علیه وسلم مینه پیدا کړي بیا به د نیکانو او د اولیاو سره کېږي نو حضرت مفتی صاحب فرمایل چې د خیر دپاره د برکت دپاره د انابت دپاره د الله او د رسول صلی الله علیه وسلم د مینې دپاره
د اتباع السنت لپاره د آخرت د خیر لپاره ډېرې لارې راغلي دي خو فی الحال نن سبا یوه لاره راغلې ده چې هغه لاره د تصوف راغلې ده د تصوف په لاره باندې انسان نن سبا الله ته په ښه طریقې سره رسي مونږ دا نه وایو چې نورې لارې نشته نه ډېرې لارې به خو په ټولو لارو کې د ټولو نه اعلی لار دا په الحال د تصوف د بزرګانو او د اولیاء د تصفو د بیعتونو لار راغلې ده خو د دې لارې یو څو خصوصیات راغلي په دې کې د ټولو نه اولنی شرط دا د توبې راغلی دی زموږ ملګري دوستان کله ناکله د پیرانو سره بیعتونه وکړي ډېر خلک دنیا همغه په معصیاتو کې نه مبتلا راغلي د زړه د خلاصه توبه ونه کېږي اگر چې حضرت مجدد صاحب لیکلي دي زموږ فقها لیکي چې ذکر اللسان انسان ته خیر او برکت رسوي ته راولګېدې او سل کله ته استغفار استغفر الله یا سل کله ته د درود شریف دام تعالی الله تعالی خیر او برکت ترکي ذکر لسانی انسان ته خیر رسوي خو چې د دې ذکر لسانی سره سړی توبه وباسي بیا د انسان دا خیر زیاتېږي نو اولنې د دې لارې اهم شی هغه چې ته د پیر په لاس کې لاس ورکې نو توبه به وباسې په اخلاص باندې به د الله دربار کې توبه وباسې بیا حضرت خواجه بهاءالدین نقشبند صاحب نوم ځان سره یاد ساتئ چېرته نوم هم اورېدلی دی خو نه هم دی اورېدلی وایه د نقشبندیانو ته نقشبندیان ولې وایي د خواجه بهاءالدین نقشبند د وجې نه ورته وایي دا په بخارا کې تېر شوی ډېر لوی ولی الله راغلی قادریانو ته قادریان ولې وایي دا د حضرت شیخ عبدالقادر جیلاني رحم الله په نسبت سره وایي چشتیانو ته چشتیان ولې وایي دا د حضرت معین الدین چشتی اجمیري صاحب د وجې نه سهروردیان مې راته وختي ووې نو حضرت بهاءالدین نقشبند رحم الله فرمایي وی وجد او جذب ډېر ښه کار راغلی دی خو د وجد او د جذب نه بهترین کار دا د انسان دپاره ذکر راغلی دی تاسو وجد او جذب پېژنئ که نه پېژنئ مولیان یې که طالبان د دې قصو نه نی خبر بس ضربا یضربو ضربا فهو ضاربون او بس دماغ د خلقو لم خراب کړو او ځان له دې خراب کړو د وابي بچیا بس دغه ضربا یضربو د ضربا یضربو نه خوا چارته زمونږ په مدرسه کې قاری را دی خوش زمونږ په مدرسه کې اکثر طالبان جګړې کوي او کنه کې وایي چونی جګړې کوي واړه جګړې کوي زه ته وایم یا مولیانو صاحبانو ستاسو دا چونی او طالبان به ځکه جګړې کوي چې څنګه هغه کتاب کولو کې د میزان او منشاب نو ته ورته په میزان کې اولنۍ څخه وایي که نه ضربا یضربو ضربا نو به خامخا اول ابتدا په ضربا یضربو کوي که تا ورته ذکره یذکرو باب اول ښودلی نو بیا به ذکر شروع شوی نو تا ورته اول شروع په چا باندې کړې ده ضربا یضربو ضربن باندې نو ضرب به جاري راغلی د دې ضربا یضربو ضربن نه لږ اخوا وومځې ښه د دې ضربا یضربو په ځای باندې ډېر ښه کار دی کوې خو د دې په ځای باندې د ضربا یضربو سره به کله ناکله څه کوې ذکر به هم کوې ښه زموږ په دې طالبانو او زموږ په دې خانقاهونو کې په پیرانو او په دې مریدانو کله ناکله جذب راشي جذب ښه شي دی بد نه وجد چې ورته وایي وجد جایز دی زموږ فقهاء احناف ته دې اثبات کړی دی یو جذب وي یو وجد وي یو تواجد وي زما په کلام ځان پیوي ښه یو سره راغلي وجد سی غیر اختیاري راغلي حضرت تانوي رحم الله بیان القرآن کې لیکلي دي چې وجد غیر اختیاري راغلي او یو تواجد دی چې ګوري وجد د باندې نه راځي اوسې ټوپونه راوخې داسې چې ټوپونه راوخې دې تم تانوي صاحب یو ځای کې جایز ویلي دي خو زمونږ رایې دا نه ده راغلې حضرت مفتي صاحب وایي چې نه فقها وایي تحتاوي لیکلي دي شرح التحصیل لیکلي دي شامی لیکلي دي یاره دونه دنیا کتابونه لیکلي دي چې وجد جایز دی خو تواجد ښه طریقه نه ده خو زمونږ کابرین وایي وجد ښه شی دی خو د وجد نه ښه دا نه چې سړی ذکر وکړي ته سوچ وکړه که نه قاري چې ته اوس یو 15 ټوپونه دلته ووهې نو دا خو راغلی دي که چېرته 15 ځله سبحان الله وایي چې ټول 3 ټوپونه ووهې نو دا ستا لپاره ښه دي او که ته 3 ځله درود شریف ووایه که نه مونږ اگر چې د وجد قایل راغلي خو زمونږ کابرین حضرت بهاءالدین صاحب فرمایي وجد ډېر ښه شی راغلی دی خو د وجد دم اعلی شی څه راغلی دی ذکر راغلی بیا ذکر هم اعلی دی بهترین شی بغیر د ذکر نه د انسان سینه نه پاکېږي دا ځان سره یاد ساتئ ذکر کې دې پړه کې الله نور پیدا کوي ذکر کې دې په ژبه کې الله طاقت پیدا کوي د ذکر د وجې نه دې الله او رسول سره نسبت پیدا کېږي د ذکر د وجې نه به درته انشاءالله الله تعالی په آخرت کې خیر درکوي د ذکر د وجې نه به الله تعالی د باطن او د ظاهر علوم درکړي د ذکر د وجې نه به الله تعالی انشاءالله
ټول کارونه سم کړي. د تبلیغیانو فضایل ذکر تاسو وګورئ نه انشاءالله بیا به ښه راغلي وي. ذکر ډېر ښه شی راغلی دی خو د ذکر د یو اعلی بل شی راغلی دی. هغه څه شی دی تاسو ته پته ده؟ اتباع د سنت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. ښایسته مزیداره لاره زمونږ اکابرین فرمایي الله تعالی د جنت، الله تعالی د هدایت، الله تعالی د آخرت لاره موقوفه کړې ده صرف په اتباع د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې. د سنت او د اتباع د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه خوا بله لار نشته. او بیا د دین هم یو اعلی بل شی راغلی. هله ته پته نه څه شی دی؟ کف عن المعصیت. څه شی؟ کف عن ځان د ګناه نه ساتل. ګناه نه به انشاءالله ځان ساتئ. دا شا چې ټول راجمع کړه نو د اړه ته باندې داسې لږ لږ نور را شروع شي. دا څنګه راځي؟ یو ډېر لوی سړی دی، نوم یې ځان سره یاد ساتئ. امام عبدالوهاب الشعراني المصري القاهري الشافعي. زه نوم اکثر داسې علم امام عبدالوهاب الشعراني. هغه وایي هر وخت کې د الله نه طرف نه فیضان پر انسانانو را روان، نور را روان. موږ نقشبندیان کله ناکله چې لطایف ختم کړو نو د لطایف د ختمولو نه موږ څه چلو تاسو ته پته ده. موږ ویل لکه مراقبې شروع شوې. مراقبه څه ته ویل کېږي؟ د الله د ذات نه نور جذب کول، د الله تعالی د طرف نه نور راخکل. موږ ته جلب ویو، جذب ویو. مخلوق ته نور را روان دی خو فطرت دا دی، طبیعت دا دی، قدرت دا دی چې را روان دی په دې ټول مخلوق باندې. خو چې ورته متوجه شي نو دا به ته راکاږي، جذب کېږي. او چې متوجه نه نو دا بیا ضایع کېږي، دا صلاحیت ته انسان ضایع کېږي. نو دا نور پر انسانانو باندې را روان راغلی. حضرت عبدالوهاب شعراني رحم الله فرمایي چې ته په ورځ کې 15 منټه هم کېناستې، 10 منټه هم کېناست د خپل د باطن د صفایۍ لپاره او د امت د خیر لپاره، تعالی به الله تعالی مرتبه د ابدالیت درکړي. نو ابتدا به ته د دې نه وکړې چې ګناه نه توبه وباسې او الله طرف ته متوجه شي. بیا نور شیان راغلی دي. یو شی په دې کې نه ادب راغلی دی. ادب ډېر اعلی شی راغلی دی د دې لار. د خپل پیر صاحب ادب، د خپل خانقاه ادب، د خپلو ملګرو ادب، د خپل پیر خبره منل. چې د پیر خبره نه منې او د هغه خبره باندې عمل نه کوې نو ګورې نور ستا زړه ته نه راځي. شرط په دې لاره کې نه دا دی چې ته به د خپل پیر خبره په دې معاملو کې نه منې. یو ډېر لوی امام دی، نوم به مو اورېدلي، امام فخرالدین رازیه. نوم مو اورېدلی دی که؟ دا ډېر لوی سړی دی. دا زمونږ د اشاعره ماتریدیانو امام دی. اشاعره ماتریدیان یې که نه یې؟ جنجال لانې مولیانو دماغ راله خو نورم خلکم خراب کړه خو تاسو هم راله خراب کړه. پیږه د ظالم زامن چې څه څیزونه راغلي وو که نه جنجال لارې که نه خبره به ورته کې نه پیږي، خبره به ورته کې نه پیږي. ځان وپېژنئ. څه؟ ځان وپېژنئ. تاسو حنفي ماتریدیان راغلي یې. څه راغلي یې؟ حنفي ماتریدیان. د حنفي ماتریدیانو او د شافعي اشاعره یو مشر راغلی دی. هغې ته موږ په خپله اصطلاح کې امام فخرالدین الرازي صاحب د تفسیر الکبیر نوم ځان سره یاد ساتئ که پیسې د سړي پیدا کړي. امام فخرالدین رازي رحم الله ډېر لوی ولی الله. رازي ته رازي ځکه ویل کېږي چې دا د ری اوسېدونکی او ری په ایران کې نه راغلی وه. خو د مولیان صاحبان چې کله زاړه شي نو دوی له بیعتونو ته وایي لکه شرطه چانه بیعت کوم لکه مخکې وکړه که نه. مولا سړی چې کله زوړ شي یا داسې د درس نه پروزي نو دوی وایي بیعت کوم. مولا سړی چې په اوله کې بیعت وکړي نو دا ښه راغلی. حضرت شیخ الحدیث صاحب زکریا صاحب ابیت یې لیکلي دي، ابیت یې ځان نه پیدا کړې. ښه وایي موږ نه خلک تپوس کړي چې په طالبۍ کې خلک بیعتونه وکړي که ونه کړي. وایي پخوا به موږ ته مشایخ وایي چې په طالبۍ کې طالب بیعت نه کوي. وایي موږ به هم دا وایي. وایي اوس نن سبا طالبان په طالبۍ کې بیعتونه وکړي. وایي ولې دې وکړي؟ وایي ځکه دې وکړي چې نور ایسني نو د عقیده خو بیا صحیح پاتې شي که نه. وایي به هلکه زما پیر صاحب د دې عقیدې والا دی، زما استاد د دې عقیدې والا راغلی دی. د حضرت فخرالدین رازي صاحب چې ډېر زمانه پرې تېره شوه نو د یو ولی الله مجلس ته لاړ
او هغه ولی الله ته به امام نجم الدین کبرا وی. نوم ځان سره یاد ساتئ. څه وایي ته امام نجم الدین کبرا؟ چېرته نوم مو اورېدلی؟ نجم الدین په نوم باندې دوه کسان تیر شوي دي. یو امام نجم الدین صغرا دی، دا د حضرت چشتي معین الدین سلطان الهند حضرت چشتي اجمیري صاحب خلیفه راغلی دی، د بختیار کاکی رحم الله پیربی راغلی دی. هغې ته مونږ په خپل اصطلاح کې نجم الدین صغرا وي، او د بل ته مونږ په خپل اصطلاح کې نجم الدین الکبرا وي. یو کتاب یې لیکلی دی مرصاد العباد ما سره شته، او یو بل کتاب یې لیکلی دی التاویلات النجمیه په اشارات الصوفیه کې. ډېر ښکلي کتاب دی، نه میلاویږي، خو که پیدا کړو ځان له خلې تفسیر د نجم الدین کبرا ورته ویل کېږي. دا هم په سمرقند کې او په خوارزم کې اوسېده. د چنګیز خانیانو په فتنه کې نه بیا وفات شوی او شهید شوی، خو د ده په اړه کې نه دا راغلی چې چېرته ځم ولی الله ګورم چې بیعت ترې نه و. چې کله لاړ د امام نجم الدین کبرا رحم الله خانقاه ته، نو دې مولیانو طالبانو کې کله ناکله مخامخ راته ټول ما ته پته ده چې طالبان ناست دي، خو دې مولیانو طالبانو کې کله ناکله لږ کبر غوندې راغلی وي. دا پسې پېږي پېږم خو زه داسې وایې که نه، ټول داسې لکې وایې که نه وایې که نه. بابکیانو ټوپۍ دې په سر کړې ده، خبرې کوه که یله بابکیانو ټوپۍ واله لکې دې څه شي مړه دا پیر صاحب پسې پېږي، لکه دا پکې پسې پېږي. د هر انسان دماغو کې دی چې زه د ټولو نو هوښیار یم او دا نور ټول خلک قمقل دي. دا د هر چا په دماغو کې، زما په دماغو کې دی او ستاسو د ټولو دماغو کې دی، او د هر چا په دماغ کې دی چې زه ډېر لوی عالم یم. او ګورې دا مخامخ چې څونه لري دا ګورې په هېڅ باندې نه پېږي، نه دا ښه عادت نه دی، دا د ملا سړي عادت دی، دا به ځانه لر کوی. ګورې ځان سره یاد ساتئ. نو نجم الدین کبرا رحم الله چې ورته یې څوک یې وایي ملا صاحب یې نوم یې پټ کړه، ځکه حضرت امام فخرالدین راځي خو ډېر لوی سړی راغلی و که، خو محسوس یې که چې سړي کې د ظاهر هغه کبر شته، نو ورته یې یاره خانقاه کې اوس دا ذکر کوه. زموږ په دې جوماتونو کې په پخوا زمانه کې اوس هم کېدی شي وي، په جوماتونو کې به وړې ولې لوټې پرتې وي، کېدی شي هم ستاسو جوماتونو کې شته به انشاءالله یې به هغه لوټې ماتولې وه، تاسو سپارل ورشه ته لوټې ماتوه. وایي ټیک چې لوټې به ماتوم، خدمت به کوم د خانقاه د خدمت تغیر نه کېږي، ځکه خانقاه ته چې مرید راشي او خدمت نه کړي خو بیا ډېر مشکلات جوړېږي. خانقاه کې به مرید خدمت کړي، دا ځان سره یاد ساتئ. زمانه چې تېره شو 5 شپږ میاشتې تېرې شوې، نو دا خراسان د طرف نه یو سړی خط راولېږ، یو ډېر لوی عالم و، هغه نجم الدین کبرا رحم الله ته څه سوالونه علمي ولیکل چې د دې څه جواب دی، د دې څه جواب دی، د دې څه جواب. نو چې د هغه په لاس کې پرېوتل وي یاره دا خو زما د علم کار نه دی، دا خو د حضرت فخرالدین رازي د علم کار راغلی دی. نو ملګري ته ولیکه چې ها دا واله او رازي فخرالدین رازي دا خط یو څه چې دی د دې سوالونو جوابات وکړي. د خپل نوم واورېده چې زما نوم یې واغست. چې سړی کله وته دی ورته وایي هغه داګي ته یا قاصد ته وایي څه کوې؟ وایي زه فخرالدین رازي ده. وایي څه وایي صاحب څه وایي؟ مونږ پیران د خپلو مونږ اصحاب التصوف د خپلو ملګرو پیرانو ته صاحب ویوه، زمونږ په اصطلاحاتو ځان پېکې ګورې پې پوهېږې که مونږ پیر ته چېرته پیر صاحب نه وایي. پیر صاحب داسې ده که نه ده؟ تا ته دا مریدان صاحب وایي او که نه وایي؟ کم دی پیر صاحب مبارکه داسې ده که نه ده؟ تا ته دا مریدان صاحب وایي او که نه وایي؟ داسې د وابي زامن دي، زما په خیال دا جوړ تا ته صاحب نه وایي. ګورې ښه صاحب وایي. مونږ به چپ زه دا شیخ ادریس صاحب د نیکه د شهزاده مولوي صاحب سره ناست و. شهزاده مولوي صاحب د محمد امین حاجي صاحب مرید راغلی و. خلافت کې ما ته پته نه لګي چې شته او که نشته، خو مرید یې راغلی و. غټې تسبیح به ورسره داسې وي، د پیرۍ مریدۍ خپلې تسبیح وي. ګورې ځان سره یادې ساتئ ښه. یو دا 100 غوندې تسبیح وي، دا د مولیانو تسبیح وي، او یو دا 500 زر تسبیح وي، دا د پیرانو تسبیح وي. داسې غټې تسبیح اړولې تا لیدلي شهزاده مولوي صاحب که دې نه و لیدلی؟ داسې غټې تسبیح اړولې. مونږ ورغلي منور کاکا زمونږ یو ملګری او هم را سره ناست و، ورغلو. نو چې نوم به یې اخیستله د محمد امین حاجي صاحب ته وایي محمد امین حاجي صاحب یا حاجي صاحب نه وایي، صاحب به یې ورته وایي. څه به یې ورته وایي؟ صاحب. زه د حضرت مفتي صاحب مبارک مراقبې ته چې به کله مونږ لاړو، نو چې واپس کېدو نو زه به قصدن داسې په شا شا راووتم. دا د پیرانو د غالیانو پیرانو طریقې کار، پیر ته نه شا کوي. زه به ترې راووتم، نو ما ته به یې صاحبزاده صاحب وي، پیر صاحب
دا ته څه کې صاحبزاده صاحب دا خو د مانکیخیلو طریقې دي زما په خبر باندې دی پی دا خو د مانکیخیلو طریقې او زمونږ عام اصطلاح په خانقاه کې نه دا و چې مونږ به حضرت مفتی صاحب ته مفتی صاحب مبارک وې څه به وې مفتی فرید صاحب ته به مونږ څه شی وې مفتی صاحب مبارک نو زه یو ځل ناست وم تنګي کې ناست یو ختم لمبوتلی و نو ما خپل تکلم جاری کې مې مفتی صاحب مبارک څنګه چل بکو نو ما ته دا خو د مانکیخیلو طریقې دي مې صاحب مونږ غالیان صوفیان یو بچیان څه کوم مونږ پرېږده وللناس فيما يعشقون مذاهب د خلکو لپاره په عشق کې مذاهب راغلي څوک په یو شان دي څوک په بل شان دي څوک په بل شان دي نو وی صاحب سوی وی صاحب وای چې یاره بخر الدین رازي له لاړ شي وی ته راکړه خط چې خط ولیک وګور وکته کاغذ راواغسته بسم الله بسم الله الرحمن جوابونه ورکړه وی ورشه یو سوال صاحب چې ویل ولا چې وی کتل ختم د نجم الدین ختم د حضرت فخر الدین رازي صاحب علم د خلکو د علم پته لګي علم دا راغلی وی دا څوک دی دا سړی وی راولې چې راولې وی نجم الدین کبرا صاحب ته وی رازي فخر الدین رازي وی او صاحب فخر الدین رازي وی س الله تعالی د په آخرت کې والله تعالی د پزن کدن کې خیر درکا بیا یو ناشنا واقعه شوی دا خو څوک یې مني او څوک یې نه مني پیر ځکه چې څوک یې مني نو سواجب دی چې د دین د احکاماتو نه یو حکم دی او څوک یې مني خو که څوک ته انکار کوي نو یو شل ځله خو ته انکار وکړي چې د قرآن او د حدیث ته انکار خو نه دی راغلی امام فخر الدین رازي وی زه به 360 دلیلونه د شیطان د رد دپاره د ځان کدن دپاره تیارو 300 ساعت یو ناشنا مسله درته کوم ناشنا مسله په مسلو کې نه دا ده بریقې لیکلي دي وي شیطان ته به عالم نه وی څه معنی عالم او ناشنا مسله په مسلو کې نه دا ده بریقې لیکلي دي چې څونه د چا علم وي د شیطان هم اقمره علم وي اوس مې پوه نه شوې که چې څونه د چا علم وي نو چې کوم سړي سره څونه شیطاني د هغه هم اقمره علم وي د امي سره امي شیطاني د مولا سره مولا شیطاني د مفتي سره مفتي شیطاني او داسې ورپسې ځه ولې که د شیطان علم تا نه کم شو ستا نه علم پرې زیات شو خو بیا خو غولولی نه شي که نه بیا خو دله دوکه نه شي درکولی بلکې حدیث په دې دلالت کې د مشکات حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم ناست د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو باندې هر کس باندې الله تعالی شیطان مسلط کړی دی طالبان به ویلي کتاب الایمان ویه د الله پیغمبره په تا مسلط دی ویو په ما مسلط شوی دی خو فاسلم زت الله یا ساتری ما یا الله تعالی د ما شیطان باندې ایمان راوړل دی د کې عالمانو لیکلي دي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم شیطان دا تصرف پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نشو کولی نور د هر چا شیطان دا تصرف کوي خاص خصوصا شیطان د ځان کدن په وخت کې نه راځي حدیث کې نه راغلی انسان غلی رنګ چلونو باندې انسان نه کوشش کوي چې ایمان خراب کړي امام فخر الدین رازي وی که شیطان راغی کړه نو 360 دلیلونه مې ولا ساتلي او ما خو تاسو ته چې د مولا سړي شیطان سره راغلی مولا دا فخر الدین رازي د مرتبه مرګري چې کوم شیطان او هغه دغه په شان ته علم والا چې راغی دلیل ته تاسو کو وی دا الله د وجود څه دلیل دی چې ته وایې چې ځا خیانت ته نو دلیل شته یو دلیل شته وی څه دلیل دی وی دې دلیل دی وی دې رد دی وی دې دلیل دی وی دې رد دی وی دې دلیل دی وی دې رد دی 365 دلیلونه ویلو د رازي شیطان راغی د 560 دلیلونو را دی وکړه او چې تاسو 365 دلیلونه ټول ختم شنو څه چل به بیا نه دی متوجه شو خپل اولیاء دعا وکړه یا الله تعالی په فضل خپل باندې د شیطان د لمس نه پامان کې وساتي نو دی راکیو او هغه په خوارزم کې چاردامي کو مشهور واقعه راخه دادان سره یاد ساته مشهور ترین واقعه جامع نقل کړل له خلکو نقل کړل نفات الوز کې فخر الدین رازي سے پره کې او نجم الدین کبرا سے په خوارزم کې 2000 میل لري کوزه دا سره واغستنه چاردامي کو ربي وشتري زمکلا وی وتوای چې بغیر د دلیل الله تعالی ونم د دلیلونو په کلا سره غلي بس خبره وخت ورسینه کرامات ته اولیاء حق دي وی بغیر د دلیل الله تعالی ونم د دلیلونو په کې سره غلي نه دا د پیرانو د بزرګانو برکت راغلي دي چې الله تعالی وري سره د ایمان نه ان شاء الله د خیر او د برکت او د آخرت انتظار ان شاء الله او بزرګانو سره کې نه ښه بل اعتقادي مکوي
حضرت مجدد صاحب لیکلی دي د مجدد صاحب یو کتاب ځان له پیدا کې ما د مشر حضرت صاحب نه تقریبا درسن تقریبا ځکه چې ټول مې نو ویلې زه مشر حضرت صاحب له لاړم مفتي فرید صاحب له لاړم ما ته مکتوبات وغوړو ما دې ملګرو ته ویلي د ماسپښین د مانځه نه پس په هغه یوازې د پارسي مکتوبات مجدد الافساني سے دا زمون ټول د دیوبندیانو په خانقاهونو کې به ویل کېده زمونږ د نقشبندیانو خانقاهونو کې به ویل کېده زمونږ د نقشبندیانو یو خانقاه د انصاریان ساتي خانقاه د موسی شریف پیر سے مبارک ته موسی شریف کلاړي کنا حیران بش دو عرش زیورو ته چې لاړې ته به نور د عرش نه روان دی په دې خلک یو چې د بابا فرید صاحب ځای ته لاړ شي د بابا فرید صاحب زیارت ته لاړ شي چې قلب دې انشاءالله جمدی چې قلب دې جمدی وي پیر صاحب ته به وینې چې د عرش معلی له نور را روان دی بابا صاحب مبارک باندې او یو چې کله ته موسی شریف ته لاړ شي دوه درې غټ اولیاء الله د نقشبندیان نو مونږ چېرته اورېدلی حضرت عثمان دوست محمد قنداري صاحب څوک خبرې کوي که نه په کچه درخواست خبرې نه کوي که نه پوخ درخواست په لیکم د ډي اس پي صاحب نه بیا دستخط کوم بیا به تاسو ما سره خبرې کوي که نه وایه یو ولی الله څوک دی دوست محمد قنداري دویم ولی الله پکې څوک دی حضرت عثمان داماني دریم ولی الله پکې څوک دی حضرت خواجه سراج الدین د خواجه سراج الدین خلیفه څوک دی تاسو ته پته ده حضرت فضل علي قریشي صاحب د فضل علي صاحب قریشي صاحب خلیفه څوک دی تاسو ته پته ده حضرت مولانا خواجه عبدالمالک صدیقی صاحب او د حضرت صدیقی صاحب خانیوال حضرت صاحب خلیفه څوک دی دا حضرت مولانا مفتی آدم پاکستان مفتی محمد فرید صاحب دا مې ته سلسله برابر کړه ځان سره یاد سات دویم نمبر زمونږ د هندوستان خانقاه ده مونږ دې ته خانقاه شاه غلام علي صاحب ویو نوم دا سره یاد سات په دې کې زمونږ دوه اولیاء اولاد یو حضرت شاه غلام علي صاحب او یو حضرت مرزا مظهر جانی جانان چرته نوم مو اورېدلی دی که نه مرزا مظهر جانی جانان دا تاسو مولیان چې دا تفسیر اړوئ که نه تفسیر مظهري څه تفسیر مظهري دا د قاضي ثناء الله پانیپتي تفسیر راغلی دی او قاضي ثناء الله پانیپتي دا د حضرت مرزا مظهر جانی جانان خلیفه هم دی او خاص ملګری هم دی او دوست هم دی او دا تفسیر هم د هغه په نوم سره لیکلی زموږ په دې دواړو خانقاهونو کې به د مکتوبات درس کېده نو د مکتوبات په درس کې چې ما حضرت صاحب ته کېښوده نو پیر صاحب ما ته وی چې مونږ دا کیسې خو نه کوو حضرت مصطلح او طریقه نه وه که نه مونږ دا کیسې نه کوي نه جماعت ووایه نو ما مسلسل شپږ درسونه ما دې ملګرو ته ویلي دي د مکتوبات ته حضرت صاحب نه د مفتي فرید صاحب نه شپږ درسونه مې وي مکتوبات کې لیکلي دي چې د اتباع سنت سره دې 2 رکعاته وکړو او بغیر د اتباع سنت نه 1,00,000 رکعاته وکړو نو د 2 رکعاتو ثواب در الله تعالی ډېروي نو تاسو به په خپل زړه کې نه سره کوئ اتباع د سنتو د رسول الله صلی الله علیه وسلم الله دې پیر صاحب دا باغ او دا ځای ستا شاد و آباد کړي